د ایرو سلی مې وران نه کړې رو تیر شه بعد زه هم د اشنا د عشق یادګار یم د لکي مروت ښار هندو بازار بڑا بازار یو یادګار چې اوس د میناخیل بازار په نوم یادیږي دې بازار کې د هندوانو نښې لا سلامت دي خو په ټوله ضلع کې اوس یو هندو هم نشته د هندو بازار په سر کې دغه هوټل او د دروازې د پاسه په هندي رسم الخط کې آی یعنی هرکلی خوش آمدید او د لرګي دروازو د پاسه نقش و نگاری د دغه تاریخي بازار د جوبن عکاسي کوي په خپل دکان کې ناست یو 80 کلنه جبګل د دې بازار هغه اخیرني هندو خاندان سره تعلق لري کوم چې په کال 1940 کې د هند تقسیم نه پس پاکستان کې پاتې شول او مسلمانان شول د وړوکوالي راسې په دغه بازار کې د پرچون دکان کوي ما پلار هندوستان پاکستان نمک سے مرتد پړخیل چې ما پلار و دوه وروڼه ولولو څلور خویندې ولو یو خور و دوه لکۍ چې چې ماته پاکستان جوړ دی بیا لاړله انډیا ته موږ راځې پړخیل چې پاس شلو موږ بیا ځې پړخیل چې کلمه وویله مسلمانان شلو موږ وړوکي وو نابالغان وو یار تقریبا داسې ګڼه که نه چې 300-400 خو به وي دا دې خلکو دغسې اول قبضه په وکړه که نه مسلمانانو بیا هغه بعد شاته بیا حکومت لیلامول چا چې قبضې چا هغه واخته چا بیا نور چا واخیستل د څېړنو تر مخه د هند تقسیم نه پس د 200 نه تر 15 میلیونه خلک انډیا نه پاکستان او پاکستان نه انډیا ته لاړل په دغه سفر کې تقریبا 20 لکه خلک مړه شوي هم وو په لکي مروت کې د هندوانو نښې اوس هم موجودې دي د انګریز سرکار په دورې حکومت کې په خواوشه 1901 کې دغه لوی مندر هم جوړ شوی و چې اوس د الکانو پرایمري سکول دی د لکي مروت نه د هندوانو کوچ که څه هم یو تریخ عمل و ولې د مسلمانانو سره د یو ځای ژوند مینې محبت داستانونه یې هم پرېښي دي و یار مې هندو زه مسلمان یم د یار د پاره درمسال جارو کوم ما په تاریخ چې کوم جوړه پورې ما نالج ده یا پاکستان جوړېدو پورې هندو مسلم چې فساد د سره دلته هېڅ شی نه دي شلي ډېر پیار محبت سره موږ د پنځم چې ولو چې ما موږ سرټیفکیټونه پرایمري سکول نه اخیستل های سکول ته تلو هندوانو دلته سرټیفکیټونه اخیستل انډیا ته روان ول بهرحال ډېر دردناک مناظر به ولل دا هندوان به تلل مسلمانان به ورسره ولل هېڅ قسم شر دلته نه و هېڅ شی نه و 15 کلن ګل بادشاه د خپل ګاونډي ملګري دیونات سره تر ډیر عمر رشته قایم ساتلی 4 وارې انډیا فرید آباد ته تللی دی وایي چې انګریز دورې حکومت کې په بنو لکي مروت او ډی خان کې مهم روزګارونه د هندوانو سره وو د لکي مروت ضلعي ایډیشنل ډیپټي کمشنر طارق الله وایي چې د انګریز سرکار ګزټیر نه معلومه ده چې مسلمانانو به کرونده کوله او هندوانو غټ روزګارونه درلودل میاشتو مخکې ما دغه کوت د کم ګزټیر چې د بنو ډسټریک د 1883 نو هغه وخت کې بنو ډسټریک و نو په هغه کې د لکي واز جسټ ا تحصیل نو په هغه کې هغه وخت د هندوانو باره کې هم هغوی دغه ورکړی ذکر کړی و نو یو دغه یاده سنسس یاده 1870s راوند اباوټ شو نو هغه وخت کې دی و چې 5000 دغه چې کوم دلته هندوانو اوسېده په هغه وخت کې د مرو ټوټل پاپولیشن هغوی 40,000 ښیي نو مطلب په 40,000 کې 5,000 هیوج چنک او چې هغه پروپورشن کې وګورې نو پوره آبادي راتله بل دلته ښه خبره ده چې هغه وخت کې داسې څه د مسلمانانو او د هندوانو په منځ کې داسې کلیشز جګړې ریلیجیس دغه اختلافات په داسې لیول کې نو خو پیسفولي د یو بل سره اوسېده دا جبګل پشان په بنو ډی خان او لکی مروت کې ځینې خلک د تقسیم نه پس په خپل ټاټوبي پاتې شوي
او مسلمانان شوي ځایي خلک دغه خلکو ته شیخان وایي. د یو ځای ژوند او مینې محبت قصې په خپل ځای، خو عجب ګل وایي چې تر اوسه ورته ځینې خلک په ښه سترګه نه ګوري. یاره بیا ګزاره ده، ګزاره موږ کمزوري ګڼي، قرضه ورکو نه راکوي، ذکر نه نیسي، بهرحال دا همسایه مو ګڼي. د عجب ګل د انډیا فرید آباد سره د خور د مرګ نه پس رابطه کټ شوې او د لکي مروت په غیږه کې د هندوانو او مسلمانانو د پیړو راسې یو ځای ژوند ژواک یو ګاونډ کې د مینې او امن په داستانونو هم اوس ګردونه پراته دي. یو ځل بیا په دې لار راشه، په پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونه.